تاسو محتاج نه یو بیا ځکه زه وایم چې مسلمانانو دین اسلام طرف ته واپس راشئ نشته موږ سره بله لار په رب یقین وکئ که بله لار را سره شته یا خو د سړی اعلان وکړي چېرې زه چې دی د قرآن سره محبت نه کوم او که نه دعوې لرئ د قرآن سره محبت نو بیا یاد ساتئ بیا چې د قرآن سره محبت دعوې لرئ نو هره دعوه چې دی که نه بیا یو دلیل ته محتاج یئ هر یو دعوه باندې به سړی یو دلیل پیش کوي ای مسلمان إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها قال الإنسان الله أكبر إذا زلزلت الأرض زلزالها أخرجت الأرض أثقالها قال الإنسان يومئذ يحدث أخباره إذا زلزلت الأرض زلزالها أخرجت الأرض أثقالها قال الإنسان اللهم صل على محمد إلهي سهل أشكالنا بحرمة سيدنا إلهي سهل أشكالنا بحرمة سيدنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا ووالدينا وأساتذتنا جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين ربنا اغفر لنا ذنوبنا مطمئن اوسئ چې د الله په کور کې ولاړ یو ناصفه کښېنئ ولاړ د ایمان فرض کې ناست یو الحمدلله الله تبارک و تعالی زموږ ستاسو ګناهونه معاف کړي رب کریم دې موږ او تاسو باندې خپل خصوصي فضل او کرم وکړي مسلمانانو روایت معلوم دی تاسو هم بار بار اورېدلی هغه مبارک غمجن دی د سنکدن په سلګو کې غمجن دی د سنکدن په سلګو کې رب سره په جرګه دی د سنکدن په سلګو کې فکرمند دی خو مسلمانانو د ځان دپاره نه په خدای قسم چې دغه ګناهګار امت دپاره غمجن دی بیا د دې امت دپاره دی په فکر کې دی هغه وخت چې اسرائیل علیه السلام ته فرمایي اے اسرائیل لږ صبر وکړه هغه پورې چې روح قبض کول شروع نه کړې ما جبریل علیه السلام لیږلی دی څو پورې چې هغه ما ته فیصله نه راوړي د رب د طرفه هغه وخته پورې چې تا ته اجازت نشته جبریل علیه السلام راځي ورته فرمایي د الله محبوبه رب کریم فرمایي چې محبوب ته مې زیری ورکړه چې که چېرې ستا یو امتي رب العالمین فرمایي چې 24 غنټې مخکې یو شپه او یو ورځ مخکې خپېمانه شي که نه دا مې ورسره وعده ده چې بیا به ورته ګناهونه معاف کوم حضور فرمایي نه نه جبریل په دې زما امتي ته څه پته لګي چې یو 24 غنټې بعد چې زما مرګ را روان دی موږ تاسو دلته اوس دومره شدیده زلزله تېره شو الله دې وکړي چې مسلمانانو نورو مسلمانانو ته هم خیر وي څنګه چې موږ تاسو ته خیر شو خو موږ ته څه پته لګي زه خو جومات ته راننوتم زما په ذهن کې خو دا نه و چې داسې واقعه به هم پیش کېږي دلته خو موږ تاسو چې دی په دې جومات کې چې زموږ ستاسو مرګ هم واقع کېدی شو حضور مبارک فرمایي چې په دې باندې راضي نه یم پنځم ځلم جبریل علیه السلام راځي ورته فرمایي که نه چې کله ستا د امتي زنکدني او کله دا روح را روان شي که نه د ګوتو د سرونو نه د خپو د ګوتو د سرون نه روح را روان شي تر زنګون پورې راورسي لاندې خپې مړې شي د زنګون نه بره ژوندی دی زنکدن شروع دی رب فرمایي دا مې سره وعده ده چې دې وخت کې دې امتي په ګناه باندې خپېمانه شو او توبه یې وویسته دا مې ورسره وعده ده چې ستا د خوشحالولو لپاره په دې وخت کې هم ستا امتي ته زه بښنه کوم